الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سورة آل عمران کی اللہ تعالی څلور اهمې مسئلې بیانولې. پاغې کې اولنۍ حصہ چې مشتمله و په دریو سبقونو په دریو بابونو باندې. پاغې کې اولنۍ مسئله بیانېدله او دا صورت چونکې د دې شان نزول منګ ویلو د نجران چې کوم وفد د عیسایانو راغلی و نو د هغو په باره کې الله تعالی دا صورت را لېږلی و او په دې صورت کې الله تعالی د هغه عیسایانو چې کوم اعتراضونه و خصوصا د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې چې د هغو کومه عقیده د معبودیت وه یا د خدایتوب وه نو د هغې الله تعالی جوابونه ذکر کول. مخکې دوه جواب ذکر شوي و. دریم جواب د آیت نمبر 33 نه شروع شوی و چې د حضرت عیسی علیه السلام شجره نسب وګوره. حضرت عیسی علیه السلام د هغه د نیا عاجزي وګوره او د هغه چې چا کفالت کړی و د هغه د مور چا کفالت کړی و پرورش یې کړی و د هغه عاجزي وګوره. اوس دلته د دې ځای نه د حضرت مریم عاجزي ذکر کوي او د هغې سره سره د حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده کېدو وجې به ذکر کی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ او یاد کې هغه وخت کله چې وفرمایل فرشتو یا مریم اے مریمې ان الله اصطفاک یقینا الله تعالی غوره کړی ته وطهرک او پاکه کړی ته واصطفاک او غوره کړی ته علی نساء العالمین په زنانو د خپل زمانې باندې په زنانو د مخلوقاتو د خپل زمانې باندې. دی آیت کریمه نه د حضرت مریم فضیلت او شان معلومیږي او حضرت مریم په باره کې علماو دا اختلاف شته دی بلکې د ټولو زنانو په باره کې دا اختلاف دی چې آیا زنانو کې کمی زنانه له الله تعالی پیغمبري ورکړې ده او کنه ده ورکړې. خصوصا په دې آیت باندې اکثر علماو دغه خبرې ذکر کړې دي. بهرحال حدیث مبارک کې راځي کمل من الرجال کثیر پسړو کې ډېر خلک چې دینو کمال ته رسیدلی دي ولم یکمل من النساء الا ثلاث خو د زنانو نه درې زنانه چې دینو کمال ته رسیدلی. یو پاغې کې آسیه امرأة فرعون د فرعون بیبي حضرت آسیه او دویمه پاغې کې د حضرت موسی علیه السلام مور او دریم پکې حضرت خدیجه ذکر ده او په ځینو روایتونو کې راځي وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. د پنځو زنانو په باره کې خصوصي روایتونه ملاویږي د دې امت او د سابقه امتونو. یو حضرت مریم ده او یو د حضرت خدیجه رضی الله عنها ده، یو حضرت آسیه ده د فرعون ښځه او دغه رنګې حضرت فاطمه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام لور او دغه رنګې حضرت عائشه رضی الله عنها. د دې په باره کې علماء کرام فرمایي
چې دیو لا خصوصي فضیلت حاصلو په نورو زنانو باندې. بیا په دې کې زیات فضیلت چاته حاصلو؟ ځینې علماء کرام حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها له فضیلت ورکوي، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام سره د هغې احسانات او ښېګڼې ډېرې زیاتې وي او د نبی علیه الصلاة والسلام تسلي به یې کوله او د نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې دی نو خپل مال هم قربان کړی و. هر قسمه چې دی نو د هغه خدمت به یې کو. او یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل عبادت کې مشغول و. جبریل امین رالی او نبی علیه السلام ته دا وویلې چې د الله پیغمبره دا خدیجه را روانه ده او دا چې کله ستا خواله راشي نو ته ورته ووایه چې الله تعالی او حضرت جبریل دواړه تا ته چې دی نو سلام کوي. دومره لویه زنانه او دا د قریشو چې دی نو لویه شخصیت وه او یو قسم له ملکه زنانه وه، خو هغې هغه هر څه خپله ملکي چې کوم دی نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې قربانه کړه. د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام به هغه ډېره چې دی نو یادوله. او حضرت عایشې رضی الله عنها یو ځل دا عرض وکړو د الله پیغمبره تعالی خو د حضرت خدیجې نه وروستو الله تعالی چې دی نو نورې بیبیان هم درکړې، ته ولې هغه چې دی نو بار بار یادې؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل خدیجه کانت وکانت، خدیجه خو خدیجه وه او د هغې محبت الله تعالی زما په زړه کې اچولی. به هر حال دا مسئله چې آیا زنانه پیغمبرانی جوړې شوي دي او که نه دي جوړې شوي، دوه قسمه رای د علماو په دې کې شته دی. یوه رای د علماو دا ده چې انبیاء کرام چې کوم دی نو هغه صرف سړي دي او دا ډله د علماو د ځان دپاره دلیل پیش کوي وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، موږ ستا نه مخکې نه دي لېږلي مګر سړي نوحي الیهم چې موږ هغو ته وحي کوله. او دویمه ډله لکه علامه ابن حزم، امام قرطبي، دغه رنګې د موجوده زمانې نږدې زمانه کې تیر شوی لوی عالم علامه حفظ الرحمن سیوهاروي د دیو رای دا ده چې زنانو تم چې دی نو پیغمبري میلاو ده. چې کوم خلک وایي چې زنانو ته پیغمبري میلاو ده نو هغوی دغه زنانه ذکر کوي چې کومو ته الله تعالی وحي کړی ده، خصوصا په هغې کې حضرت مریم ده چې دې ته فرشتې راغلي دي خواله او دې ته چې کوم دی نو وحي شوې ده. دغه رنګې د موسی علیه الصلاة والسلام مور ته چې دی نو وحي شوې ده واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. دغه رنګې د حضرت اسحاق علیه الصلاة والسلام مور هغې ته وحي شوې ده فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. دې زنانو ته خصوصي چې دی نو الله تعالی وحي کړې ده. نو هغې فرمایي د دې نه معلومیږي چې دا زنانه چې دی نو پیغمبرۍ ته رسېدلي، خو د پیغمبرۍ معنا او مقصد هغه چې ذکر کوي نو هغې فرمایي چې د دې دا مطلب نه دی چې دې زنانو له الله تعالی پیغمبري په دې مرتبه کې ورکړې وه چې تاسو خلکو ته دعوت او تبلیغ کوئ. نه، دا خو چې دی نو د سړو کار دی او ځکه چې د دعوت دپاره واضحه کلاو میدان ته د سړي راتلل هغه ضروري دي او دغه خبرې زنانو دپاره جایز نه دي. نو بیا د پیغمبري په څه معنا شوې؟ وایي د پیغمبرۍ معنا د زنانو په باره کې دا ده چې هغو ته الله تعالی وحي وکړي، بس د خپل ځان د حده پورې هغو ته چې وحي وشوله بس دغه د هغو پیغمبري ده. نو دواړو په منځ کې چې دی نو ډېر اختلاف نشته دی. چې کوم علما فرمایي چې سړو ته صرف چې دی نو پیغمبري میلاو ده، نو د هغو مقصد دا دی چې د واعظ او نصیحت او دعوت او تبلیغ دا کار صرف سړو ته چې دی نو حواله شوی سړو پیغمبرانو ته. او چې کوم فرمایي چې زنانو ته میلاو دی نو د هغو مطلب هم دا نه دی چېرې زنانه به چې دی نو واعظ او نصیحت به یې کوو او دعوت به یې چلو، نه د هغو مقصد هم دا دی چې صرف د خپل ځان حده پورې. هغې هم دا نه وایي چې کومو ته زنانو ته پیغمبري میلاو ده نو هغې دې دعوت چلی، نه، د خپل ځان د حده پورې چې الله تعالی هغو ته حکمونه کړي دي
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. نو کم پیغمبران کم علما چې ذکر کوي چې ځنې زنانو ته پیغمبري ملاو ده، هغې د دې آیت معنا داسې کوي: یا مریم اے مریم ان الله اصطفاکی، یقینا الله تعالی غوره کړې ته. په څه سره غوره کړې؟ په دې خبرې سره چې نورو زنانو ته الله تعالی اولاد ورکړي دي د خاوند نه، او تعالی بې د خاوند نه چې دی نو زوی درکړی. وطهرکی او پاکه کړې ته د خلکو د الزامونو نه، د تهمتونو نه. واصطفاکی او تی غوره کړې علی نساء العالمین، په زنانو د خپلې زمانې د مخلوقاتو، د خپلې زمانې چې د هغې کمې زنانه وي، نو زمانې چې کمې زنانه وي نو په هغې باندې دې له فضیلت حاصلو. نو دغه علما فرمایي چې دې له دا فضیلت حاصلو چې دې ته وحي شوی او دې له چې دی نو پیغمبري ورکړی شوی. واصطفاکی او تی غوره کړې علی نساء العالمین، په زنانو د مخلوقاتو د خپلې زمانې باندې. نو د دې حضرت مریم فضیلت د دې امت په زنانو باندې شته دی او کنه؟ علماء کرام ذکر کوي چې نشته دی د دې فضیلت، او د هغې وجه دا ده چې د نبی علیه صلات وسلام په تابعدارۍ کې چې کومې زنانه کمال ته رسېدلي دي نو د هغو فضیلت د حضرت مریم نه سوا دی، اگر چې هغو ته پیغمبري نه ده میلاو. ځکه د نبی علیه صلات وسلام نه وروستو پیغمبرۍ دروازه بنده شوې ده، کاغذ د سړو وي او کاغذ د زنانه وي، هغه مکمل بنده ده. یا مریم اے مریمی اقنتی، تابعداري کوه ته لربکې د خپل رب، وسجدي او سجده کوه، ورکعي او رکوع کوه، مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه. علما کرام ذکر کوي چې کله یو سړي ته یو مرتبه حاصله شي نو د هغې مرتبې مطابق هغه له په عبادت کې به کوشش هم ډېر پکار دی. حضرت مریم ته مرتبه اوچته میلاو شوله نو هغې ته حکم وشو چې اوس ته سجده کوه، د الله تعالی تابعداري کوه. او قنوت چې کوم دی نو په عربۍ کې دا خصوصا په مانځه کې رکوع چې دی نو اوږدولو ته ویل کېږي. او د حضرت مریم په باره کې امام مجاهد صاحب فرمایي چې دی به دومره اوږده رکوع کوله حتی تورمت کعباه، چې د دې خپې چې کوم دی نو هغه وپړسېدې، دونه به چې کوم دی نو د الله تعالی عبادت کو. او د دې خپل نوم په دې باندې اثر و، ځکه مریم معنا ده عبادت گزاره، نو د دین په اثر. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک. اوس دومره واقعات نبی علیه صلات وسلام ذکر کړي نو د دې نه دا چا ذهن ته راځي چې نبی علیه صلات وسلام په غیبو باندې خبرو. نو الله تعالی د نبی علیه صلات وسلام د پیغمبرۍ خبره ذکر کوي چې ته حق پیغمبري، خو د دې دا مطلب نه دی چې ته په غیبو باندې پوهېدلې، نه په غیبو ته نه پوهېږي. دغسې یو آیت تاسو راواړوئ، سورت هود کې مختلفو ځایونو کې دا آیت راغلی دی. سورت هود کې غالبا آیت نمبر چې دی نو هغه 50، آیت نمبر 49 د سورت نوح د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام، صفحه نمبر 205 د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام واقعا الله تعالی تفصیلی ذکر کړی ده. د آیت نمبر 49 کې الله تعالی فرمایي تلک من انباء الغیب، دغه د خبرونو د غیب نه دی، نوحیها چې موږ یې وحی کوو، الیک تا ته، ما کنت تعلمها انت، نوی ته چې پوهېدلې ته په دې باندې، ولا قومک او نه قوم ستا، من قبل هذا مخکې د دې نه. ښکاره د دې نه چې دی نو پته ولګېده چې نبی علیه صلات وسلام سره د دومره لوی شان نه هغه په غیبو باندې نه پوهېږي. ځکه خو الله تعالی فرمایي ما کنت تعلمها، موږ چې درته نو بیان کړي تا ته د دې معلومات نو، نو ستا قوم ته د دې چې کوم دی نو معلومات. او دغه رنګې سورت یوسف هم راواړوئ 14 سپاره او صفحه نمبر دی 224 آیت نمبر دی 102. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، ذالک دا واقعه د یوسف علیه السلام چې دومره تفصیلی بیان شو، من انباء الغیب د خبرونو د غیب نه ده، نوحیه چې وحی کو منګه د دې الیک تا ته، وما کنت لدیهم او نوی ته د هغو سره اذ اجمعوا امرهم، کله چې هغوی راجمع شو په خپل کار باندې، اتفاق یې وکړو، وهم یمکرون او هغوی مکر کوو په خلاف د یوسف علیه السلام باندې. بله مسئله د دې نه معلومه شوه چې نبی علیه السلام حاضر ناظر نه دی، ځکه الله تعالی وفرمایل وما کنت لدیهم،
ته د هغو سره نه وې. او حاضر ناظر خو هغه ته ویل کېږي چې په هر ځای کې موجود وي. که دلته په دې مجلس کې ناست دی نو چې په بل ځای کې کم مجلس وي نو په هر ځای کې هغه موجود وي. لکه د بریلیانو دا عقیده ده چې نبی علیه الصلاة والسلام حاضر ناظر دی. نو الله تعالی فرمایي نه وما كنت لديهم او نه وې ته د دوی سره اذ اجمعوا امرهم کله چې دوی اتفاق وکړو په خپل کار باندې دې مسئلې متعلق چې آیا نبی علیه الصلاة والسلام حاضر ناظر دی که نه. یو دوه آیاتونه نور راړو د سورت قصص 20 سپاره ده صفحه نمبر 353 او آیت نمبر دی 44 او دغه رنګي 46 وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر 353 صفحه 44 او 46 نمبر آیت. د موسی علیه السلام واقعا الله تعالی تفصیلی بیان کړه. نو بیا فرمایي وما كنت نوی ته پیغمبره بجانب الغربي په طرف د مغربي طرف اذ قضينا الى موسى الامر کله چې موږ حواله کړو موسی علیه السلام ته الامر کار د نبوت کار چې ته موږ حواله کو نو ته الته نوی موجود وما كنت من الشاهدين او نوی ته د حاضرېدونکو نه الته چې کوم دی نو ته حاضر او موجود نوی. دغه رنګي آیت نمبر 46 کې فرمایي وما كنت او نوی ته بجانب الطور په طرف د کوی تور اذ نادینا کله چې موږ आवाज وکړو موسی علیه السلام ته ولكن رحمتا من ربک یعنی لكن ارسلناک رحمتا من ربک لیکن موږ لېږلی ته د پاره د رحمت د طرفه د ربستانه او کار به دې صحیح لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک د دې لپاره چې ته ویری هغه قوم چې نه دی راغلی هغو ته څوک یېرونکي ستانه مخکې. به هر حال د دې دواړو آیتونو نه دا مسله معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام په غیبو باندې نو پوهه. دا خو د غیبو خبرونه دي دې ته ویل کېږي انباء الغیب خبر د غیبو چې کوم دی نو ورکول. وما كنت لديهم او نوې ته د دوی سره اذ یلقون اقلامهم کله چې غورځول دی خپل خسرني ایهم یکفل مریم چې کم یو د دوی نه پرورش به کوي د حضرت مریم چې دی نو هغه پیدا شوه او د هغې مور چې دی نو نظر منلی چې دا به بیت المقدس د مسجد اقصا خدمت کوي. نو هلته بیا د هغو اختلاف پیدا شو ځکه پلار یې مړو نو د هغې د پرورش او د کفالت خبره وه. حضرت زکریا وفرمایل چې دا زما د بیبي خورزه ده د حضرت عیسی دا عیسی د حضرت زکریا بیبي وه او د حضرت مریم مور هغه حضرت حنه وه یا حنه نو دا د هغې چې کوم دی نو لور وه او د حضرت زکریا د بیبي دا خورزه چې دی نو کېدله. نو هغه ویلې چې زه د دې د پرورش زیات چې نو لایق یم خو خلکو ویلې دا زمونږ امام دی او موږ به د لور پرورش کوو. د دې نه معلومه شوه چې په هغه زمانه کې خلکو به د خپلو امامانو څومره خیال ساتو. د هغو به چې کوم دی نو د هغو د کور او د هغه د بیبیانو او د هغه د لور چې کوم دی نو د پرورش خیال به ساتو. د دې وجې نه هغوی په دې باندې خوشحاله نه شو. نو خبره خسرني ته لاړه چې خسرنی به کوو قراندازي به کوو او په هغې باندې چې د چا نوم راووتو نو بس هغه ته به حواله کېږي. د دې وجې نه چې کله په دې باندې قراندازي وشوله نو په هغه قراندازي کې چې دی نو د وحي د لیکلو چې کوم قلمونه یا اسی چې کوم کاغذونه وغیره هغه اوبو ته واچولی شو چې په هغې کې د چا کاغذ ورک شو او هغه د اوبو په سر باندې پاتې نه شو نو هغه ته به نه میلاوي او چې د چا کاغذ یا د هغه خسرنې هغه د اوبو سر ته چې دی نو راوختو نو پرورش د حضرت مریم به هغه ته میلاوي او دغسې وشوه د حضرت زکریا په نوم باندې. وما كنت لديهم او نوی ته د هغو سره د دې نه معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام حاضر ناظر نه دی په عرضه کې. اذ یلقون کله چې غورځول هغوی اقلامهم خسرني خپل ایهم چې کوم یو د هغو نه یکفرو پرورش به کوي مریم د مریم. وما كنت لديهم او نوی ته د هغې سره اذ یختصمون کله چې هغو چیړ چاړ کوو جنګ یې کوو د دې په باره کې. اذ قالت الملائکة یا مریم اوس واقعه روانه وه. اول چې کوم دی نو د حضرت د عمران د بیبي چې کوم دی نو لور پیدا شوه چې هغه حضرت مریم او د هغې نه وروستو حضرت زکریا ځان دپاره دعا وغوښته چې الله ماله چې دی نو بې موسمه زوی راکړي نو هغه الله تعالی حضرت یحیا ورکړو.
اوس د دغه حضرت مریم چې هغه غټه شوه د هغې دپاره چې کوم دی نو الله تعالی زیری ورکوي چې ستا بچی پیدا کېږي او هغه به حضرت عیسی. نو دلته د هغې بیان اوس کوي. اذ قالت الملائکة، یاد کوي هغه وخت کله چې وفرمایل فرشتو یا مریم ای مریم ان الله یقینا الله تعالی یبشرکی زیری درکوي تا ته بکلمة منه په یو کلمې سره د خپل طرف نه. کلمه څه وه؟ هغه کلمه د کون و، مراد ته حضرت عیسی دی ځکه چې هغه په کلمه د کون سره پیدا و. اسمه چې نوم دغه المسیح مسیح به عیسی یعنی عیسی ابن مریم زوی د مریم. مسیح دا لفظ چې کوم دی نو دا داسې لفظ دی چې د حضرت عیسی دپاره هم استعمال دی او د دجال دپاره هم دا لفظ استعمالیږي، خو د دې دواړو جدا جدا معنی دي. د حضرت عیسی دپاره چې استعمالیږي نو مراد د دې نه زیات سفر کوونکی، کثیر السیاحة فی الدنیا، په دنیا کې ډېر ګرځېدونکی، او یا د دې مطلب دا دی چې لاس راښکونکی. او په دې کې اشاره ده د حضرت عیسی هغه معجزې ته چې کله به څوک د مور نه ړوند پیدا به او د هغه په سترګو باندې به لاس راښکو نو هغه به چې نو جوړېدو. وروستو راځي د هغې ټول تفصیل. او دجال ته چې مسیح ویلی کېږي نو هغه د دې وجې نه چې د هغه یوه سترګه چې نو مسح کړی شوې ده او هغه اواره کړی شوې ده، د هغه به کاڼی، نو د دې وجې نه هغه ته چې دی نو مسیح ویلی کېږي. خپل نوم د ده چې کوم دی نو هغه عیسی دی او مسیح چې دی نو لقب دی. وجیها دا به د مرتبې والا مخورز فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ومن المقربین او دا به د نږدې کړی شوونه ویکلم الناس او خبرې به کوي د خلکو سره فی المهد په زانګو کې وکهلا او په بوډاوالي کې ومن الصالحین او د نیکانو نه به. و ذهن کې دا سوال راځي چې په زانګو کې خبرې کول دا خو کمال دی، دا خو ناشنا خبره ده. نو په بوډاوالي کې د خبرې کولو مقصد څه شو؟ په بوډاوالي کې خو هر څوک چې دی نو خبرې کوي. علما کرام ذکر کوي چې اصل کې کمال د ده د خبرو دا دی چې په بوډاوالي کې او په زانګو کې د ده چې کومې خبرې دي دواړه به یو شانتی. په زانګو کې ماشوم خبرې کوي هغه یو شانتی، او په بوډاوالي کې د هغه خبرې بیا چې کوم دی نو بدلي. نو دغه رنګې د حضرت خدای عیسی علیه السلام خبرې به داسې نه چې په زانګو کې هغه کمې خبرې کړي دي نو هغسې خبرې به د هغه چې کوم دی نو په بوډاوالي کې مې زانګو خبرې کمې دي. 277 صفحه آیات نمبر 30 سورة مریم کې الله تعالی د هغه خبرې ذکر کړي. آیت نمبر 29-30 فاشارت الیه دی حضرت مریم اشاره وکړه دی حضرت عیسی ته. قالو نو خلقو ویلی کیف نکلمو څرنګه خبرې وکړو مونږه من د هغه چا سره کانه چې دی فی المهد په زانګو کې صبیا ماشوم. قال نو فرمایل حضرت عیسی انی عبد الله. دا ګوره په زانګو کې د چې دی نو خبرې کړي او کومو ماشومانو چې په زانګو کې خبرې کړي دي نو هغې کې یو حضرت عیسی دی او یو چې دی نو هغه د جوریج په باره کې چې کوم ماشوم ګواهي ورکړی و چې دا جوریج د باندې چې دی نو زنانه الزام د ګناه لګولی دی او دا پاک دی. یو پکې دا حضرت عیسی دی. قال انی عبد الله. او بل چې دی نو د حضرت د سورة بروج چې کومه واقعه ده اصحاب الاخدود هغې کې چې کومې زنانه خپل ماشوم ورته غورځولی هغه خلکو ته غورځولی نو هغه چې دی نو دا خبرې کړې وې مور ته چې دا ور نه دی دا خو چې دی نو باغ دی او مور ته ویل چې راودانګه نو یو په هغې کې چې دی نو هغه قال او فرمایل حضرت عیسی انی عبد الله یقینا زیمه بنده د الله تعالی آتانی الکتاب رابکی ماته الله تعالی کتاب وجعلنی نبیا او بګرځئ ما لره پیغمبر وجعلنی مبارکا او بګرځئ ما لره د خیر نه ډک اینما کنتو چرته چې به یم زه و اوصانی بالصلاة او مضبوط حکم کوي الله تعالی ماته د مانځه او زکات او د زکات ما دمت حیا څو پورې چې یم به زه ژوندی وبرم بوالدتی او د مور او پلار سره ښېګړه کوونکي. عیسی علیه السلام په دې خپلو خبرو کې عجیبه الفاظ ذکر کړل. یو یې پکې دا وویل ما دمت حیا څو پورې چې زه ژوندی یم نو ما ته به د مانځه او دغه رنګې د زکات حکم معلومه شوله چې د خلکو نه چې کوم دی نو د مانځه او د زکات او نور د شریعت د احکاماتو حکم چې دی نو نه غورځېږي څو پورې چې هغه ژوندی. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ته بندګي کوه څو پورې چې تا ته مرګ نه راغلی. او ځینې خو چې دی نو هغه د نن سبا پیران دي او هغې د سره چې کوم دی نو لمونځ نه کوي
نه نور عبادتونه کوي او وایي چېرې موږ پیران یو زموږ نه دغه حکمونه چې کوم دی نو هغه غورځېدلي. لکه دې پیرانو کې یوه خبره داسې ده چې هغوی وایي چې په پیرۍ کې یو کس دومره حد ته ورسېږي اعلی مرتبې ته چې هغه د لیونتوب مرتبه ده، د هغه نه بیا چې کوم دی نو هر څه ساقط شي، حکمونه د هغه نه ساقط شي او هغه به بیا چې کوم دی نو سره د بېلمازۍ نه هغه د خلکو پیر. نو دا د هغې چې کوم دی نو رد وشو چې نه داسې نه ده. وکهلا او په بوډاوالي کې نو دوه مقصده شو، یو دا چې په دې دواړو حالتونو کې به د ده خبرې چې دی نو هغه یو شانتی، او دویمه خبره حضرت مریم ته چې دی نو زیری دی چې ګوره ته په دې باندې خفه کېږه مه چې حضرت عیسی به زر مړ شي، بلکې دا به بوډا کېږي او دا به چې دی نو په بوډاوالي کې هم خبرې کوي. ومن الصالحین او د نیکانو نه به هغه حیرانه شوه. قالت رب انا یکون لی ولد، دلته د هغې خبرې چې دی نو مختصر ذکر دي. سورت مریم کې به د هغې د خبرو تفصیل راشي چې هغه د خپل اهل و عیال له یو طرف ته لاړه. سورت مریم راواړوئ دقه صفحه نمبر 276 نه شروع کی. واذکر فی الکتاب مریم آیت نمبر 16. یاد کا په کتاب کې حضرت مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. ګوره یوه خبره پکې دا واورئ، کومو علماو چې دا ویلي چې زنانه هم چې دی نو پیغمبر جوړېدی شي، هغو د دې آیت نه دلیل نیولی دی او هغوی وایي چې دې صورت کې څنګه د نورو پیغمبرانو الله تعالی واقعه ذکر کوي. واذکر فی الکتاب ابراهیم، واذکر فی الکتاب موسی، واذکر فی الکتاب اسماعیل، واذکر فی الکتاب ادریس. نو دغه رنګې وایي د حضرت مریم تذکره هم کړی واذکر فی الکتاب مریم، وایي معلومیږي چې دا هم د هغو په شانته پیغمبر دی. واذکر او یاد کاته فی الکتاب په کتاب کې مریم حضرت مریم اذ انتبذت کله چې جدا شوه من اهلها د خپل اهلنا مکانا شرقیه هغه ځای مشرقي طرف ته ورخاته ته. فاتخذت نوینی ولا من دونهم اخوا د دینا حجابا پرده فارسلنا الیها روحنا نو راولیږو موږ هغې ته خپله فرشته روح، دا د جبریل علیه السلام نوم دی. فتمثل لها نو په شکل کې رالی هغې ته بشرا د انسان سویا برابر، په شکل د انسان کې رالی او دې سره چې دی نو خبرې شروع کړ. ګوره دا د حضرت د فرشتې د چا سره خبرې کول دغه علما ذکر کوي چې دا دلیل دی چې دا په خپل ذات کې چې دی نو دا پیغمبره وه. قالت هغې ویلې انی اعوذ بالرحمن، زه پناه غواړم د مهربان ذات من کستانه ان کنت تقیه که چېرته یې ته پرهیزګاره. قال انما انا رسول ربک، ویلې هغه یقینا زه خو استازی د رب ستا یم لاهب لک غلاما زکیه، د دې دپاره چې زه وبخم تا ته هلک پاک. لاهب لک بریرین د دې ځینم ځان دپاره چې کوم دی نو باطله دلیل نیسي، وایي نور د الله تعالی نه علاوه نورم چې دی نو مشکل کشا او حاجت روا شته دی. څنګه شته دی؟ وایي دلته وګوره حضرت جبریل چې دی نو هغه حضرت مریم ته وویلې لاهب لک چې زه تاله درک. دا طالبان پې پوهېږي چې لاهب لک دا صیغه چې دی نو د واحد متکلم ده، یعنی مطلب جبریل علیه السلام د دې ځان ته نسبت وکړو لاهب لک چې زه تا ته چې کوم دی نو درکمه وبخمه تا ته غلاما زکیه هلک پاک. نو هغې دام چې دی نو حاجت روا ګڼي. مخکې خو دا خبرې موږ ته چې نو ناشنا ښکاره کېدې، اوس هم خپله د هغو کتابونه وکتل نو داسې قسمه شرکي خبرې په هغې کې موجودې چې هغې وایي چې نبی علیه صلات وسلام حاجت روا مشکل کشا دی او هغه چې دی نو مشکلات لرې کولی شي. هغه ته چې دی نو په مشکلاتو کې چغې وال دا چې کوم دی نو دا جایز دي او د هغه نه خزانې غوښتل دا جایز دي. هغه له الله تعالی خزانې ورکړي دي او دومره په احادیثو کې دومره خیانت چې هغه نه خیانت سړی چې هغه ویني نو غوږونو له به چې دی نو لاس ویسي چې دومره په نبی علیه السلام په احادیثو کې تاسو خیانت کوئ، تاسو قبر نه لرئ، قیامت کې به تاسو نه حاضرېږئ، د دې تپوس به نه کېږي. د بخاري شریف یو روایت یې راخستی کتاب المغازی کې چې نبی علیه السلام فرمایي بین انا نائم اوتیت بخزائن الارض فوضع فی کفی، زه ودومه او د ځمکې خزانې ماته چې دی نو راوړی شوي فوضع فی کفی. اوس حدیث چې دی نو دا اوږد دی فوضع فی کفی سواران من ذهب فقیل لی انفخهما فنفختهما فذهبا فاولتهما بكذابين
انا بینهما من صنعاء صاحب صنعاء و صاحب یمامه. دا اوږد حدیث دی، خو دته کم الفاظ راوړي چې کم د مقصد دي او هغه الفاظ د خپل مقصد مطابق چې کم ذکر د مقصد ثابتېدل او هغه ځای پورې راوړي، او اخوا چې کله حدیث ټول یو ځای کې نو مقصد به بدل. او دی حدیث کې دا دی چې زه ودومه ما ته الله تعالی د خزانه د ځمکې خزانه راوړي او هغه زما فوزع فی کفی، زما په لاس کې چې دینو کې خوده شو، زما په ورغوي کې. و دې پوری مطلب دا دی چې دا خزانه کې خوسته شو، حالانکه مقصد د حدیث چرته هم دا نه دی، بلکې روست الفاظ چې اوسه یو ځای کې نو به مطلب دا جوړیږي چې د دې خزانونه دوه بنگړي زما په لاس کې خوسته شو. فوزع فی کفی سواران من ذهب، وزع نای فعل ماضی مجهول دی او د دې لپاره نائب فاعل سواران من ذهب، روغه خبره روست ده. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه دوه بنگړي غټ شو حتی دا چې هغه گیر چاپیره شو زمانه. نو ما ته دا ویل شو وحی وشوله چې ته دې له پوک ورکنو، ما چې پوکې وکړو نو هغه والوتل. نبی علیہ السلام فرمایي ما د دې خوب تعبیر دا راویستو چې د دې نه مراد هغه دوه دروغجن دي چې کوم د نبوت دعوه وکړي چې یو پای کې د یمامي والا مسیلمه کذاب دی او یو د صنعاء والا اسود عنسی. نو اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه مراد څه واخستو او د اتساخ دی وی. نبی علیہ السلام فرمایي چې مال خزانه راکړې شوې او زما په لاس کې کېغسته شوې او زه د هغې مالک او مختار جوړ کړی شم. نو دی وجې نه وایي هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خزانو مالک دی چې څه ته غواړي هغه ته چې دین غوښتلی شي. او عجیبه خبره ده، یو باندې چې وایي د نبی علیہ السلام خواله رالی، نبی علیہ السلام ورته وفرمایل سلنی حاجتک، ته زمانه چې کوم دی نو خپل ضرورت وغواړه. اوس دا سلنی حاجتک د دین اوس هغه خپل عقیده جوړه کړې چې نبی علیہ السلام نه خپل مشکلات هغه وسم چې دی نو ته غوښتلی شي. حالانکه په کتابونو کې عجیبه واقع ذکر ده. ابو دلامه یو شاعر او انتهایی گپ شپیو، داغه عجیبه واقعات دي. یو واقعه داغه ده چې هغه د بادشاہ خواله تللی و، مجلس د بادشاہ په هغې کې بس کرسۍ باندې ناست و، سر یې ښکته کړی و، په ژړا شوی و. بادشاہ ورته ویلو چې ولې جاړې وه؟ چېره د دلامه مور مړه ده، ام دلامه خپله ښځه یادول. نو بیا بادشاہ هم چې دی نو خفه شوی و، بیا ولې 1000 دیناره ورکړي و، ورته ویلو چې زه په دې باندې خپل چې کوم ضرورتونه دي سامانونه ده خامخا غم دی خلک به دې خواله راځي، 1000 دیناره وله ورکړي. نو بیا چې کله هغه کور ته تللی خپلې ښځې ته یې ویلي ام دلامه ته چې ته لاړه شه او د دې بادشاه چې کومه وینځه ده هغې ته وویوه، هغې خواله ورشه فتبا کوي، هغې ته وجاړه، هغې ته وویوه چې ابو دلامه مړ خپل ما یاد کوي. نو هغه چې هلته تللی و هغې ته یې ویلي نو هغه هم د دې لپاره چې نو پریشانه شوی وه. نو بیا هغې وله 1000 روپۍ ورکړی وي، 1000 درهم یې وله ورکړی. نو چې کله هغه بادشاه د هغې خواله ورغلی و، هغه خپلې وینځې خواله، نو هغه ورته ویل چې خبر نه ابو دلامه مړ دی. هغه ویل چې نه ابو دلامه نه دی، ام دلامه مړه ده، هغه ښځه مړه ده. ویل چې نه ام دلامه خو اوس زما خواله راغلی و. هغه ویل چې ابو دلامه خو اوس زما خواله راغلی. نو ټوله قصې ورته. نو دغه ابو دلامه دا د یو بادشاه خواله تللی دی. نو هغه بادشاه ورته وایي سلنی حاجتک. اصل دا کتاب ما کتو دی بریلیانو، نو دا سلنی حاجتک چې څنګه نبی علیہ السلام ویلی دی دغه رنګې هغه بادشاه هم ویلی دی. نو که ته د دې الفاظو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی نو مشکل کشا جوړی، نو هلته بیا هغه بادشاه هم مشکل کشا کړ. هغه باقاعده په کتاب کې دغسې لیکلي دي. دغه رنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مشکل کشا ګڼي. تاسو یو آیات راواړوئ د سورت توبه 10 سپارې بالکل آخر صفحه نمبر 182 او آیات نمبر دی 92. نبی علیہ السلام خواله څه کسان راغلي ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم. جهاد د غزوه تبوک موقعه جهاد د پاره صحابه کرام روانېدل. څه کسان رال خالص مؤمنانو دا غوسه سورلی نه وي. نو نبی علیہ السلام ته ویلي چې موږ له سورلی راکړه چې موږ په سورلی باندې لاړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایي سورلی خو نشته، څه شی دله درکړم. الله تعالی فرمایي ولا علی الذین
او نه پاغه کسانو باندې څه ملامتیا شته دی اذا ما اتوکا کله چې هغه رال ستا خواته لتحملهم د دې لپاره چې ته سورلي ورکې هغو ته قلت نو ویلې تا لا اجدو زه نه مومم ما هغه څه احملکم علیه چې زه وسپارم زه سواره کم تاسو لره علیه په هغې باندې تولوا نو دوی واپس شو واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون د هغو د سترګو نه اوښې روانې وي د غم د وجې نه. اوس دلته چې دی نو زمونږ سوال دا دی چې تاسو وایئ نبي علیه صلات وسلام مشکل کشا دی نو د نبي علیه صلات وسلام سره ټولې خزانې دي باقاعده په کتاب باندې لیکلي چې د ټولو خزانو مالک دی او هر خیر او شر د هغه په لاس کې دی. نو بیا موږ دا سوال کوو چې نبی علیه صلات وسلام چې فرمایي لا اجدو ما څه نشته دی نو هغه خزانې څه شوي چې تاسو ویو. نبی علیہ السلام خواله امام بخاری صاحب چې دی نو الادب المفرد کې روایت راوړی چې یو سړی د نبی علیہ السلام خواله رالی او دا یې وویلې انی ابدع بی فحملني د الله پیغمبره زما سورلی چې کوم دی نو هغه بس تلی نشي پاسېدی نشي څه چل پې شوی دی سورلی لاله راکړه. نبی علیہ السلام ته وفرمایل لا اجدو ما څه سورلی نشته دی خو پلانکي خواله لاړ شه او هغه ته وویو نو هغه به له سورلی درکړي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله سړی واپس رالی سورلی وله ورکړې وه نو نبی علیہ السلام وفرمایل زما په دې کې چې دی نو به ثواب وي ځکه چې ما تا ته دغه کس در وښود. به هر حال خبره د کوم ځای نه لاړه چې لأهب لك غلاما زکیه نو دلته چې دی نو د حضرت جبریل دغه الفاظ چې کوم دي دا الفاظ خو د هغه دي خو اصل کې ورکون کې ذات چې دی نو هغه الله تعالی دی. دلته وګوره ښکاره د هغې چې کوم دی نو حضرت جبریل په خپله باندې د هغې وضاحت کوي چې الله یخلق ما یشاء الله تعالی پیدا کوي. قالت ربي ویلی حضرت مریم ربي رب زما انا یکون لی څرنګه بشي زما دپاره ولدن هلک ولم یمسسني بشر او لاس نه دی راوړی ما ته یو انسان یعنې ما نکاح نه ده کړې. قال وفرمایل حضرت جبریل کذلک الله دغه رنګې الله تعالی یخلقو پیدا کوي ما هغه څه یشاء چې وغواړي. ګوره دلته ټکی د یخلقو ویلو او کله چې حضرت زکریا دغه خبره کړې وه چې انا یکون لی غلام وقد بلغني الكبر آیت نمبر 40 کې نو هلته یې فرمایلي و کذلک الله یفعل ما یشاء دغه رنګې الله تعالی کوي څه چې وغواړي. دلته یې وفرمایل پیدا کوي څه چې وغواړي هلته یې وفرمایل کوي څه چې وغواړي. الفاظ یې ځکه بدل کړه چې هلته بیبي موجوده وه سبب موجود و صرف چې دی نو کولو ماشوم چې دی نو هغه د هغې هغه حمل په خېټه کې نښلولو او دلته چې دی نو د سره نه سبب نه دی موجود چې هغه نکاح ده نو دې وجې نه پیدا کول دلته رال او هغه په کلمه د کن سره دی. اذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي الله تعالی د یو کار فانما یقول له پس یقینا وایي هغې ته کن شه فیکون نو هغه موجود شي. مخکې که تاسو ته یادي دا خبره موږ چیړلې وه صورت بقره کې چې آیا الله تعالی دا کن لفظ وایي که نه. پښتانه وایي الله تعالی کن فیکون وایي کن فیکون نه وایي دا کن وایي. فیکون معنا خدا ده چې هغه شی موجود شي. د الله تعالی وینا چې دی نو هغه صرف کن دی. اوس آیا الله تعالی دا کن وایي او که نه. امام شافعي صاحب فرمایي چې کن وایي او ځینې علما فرمایي چې نه دا خو موږ ته د ښودلو دپاره الله تعالی داسې ویلي ورنه الله تعالی ته د کن د ویلم ضرورت نشته بس تشه اراده ده او هغه شی بیا موجودېدل دي. ويعلمه الكتاب او وبخای الله تعالی دی حضرت عیسی ته کتاب. اوس د دې کتاب نه مراد څه شی دی؟ والحکمت او حکمت والتورات او وبخای هغه ته تورات والانجیل او انجیل. نو د تورات او انجیل دا خو تیوته نو د کتاب نه مراد نه تورات دی او نه انجیل. د دې نه مراد څه شی دی؟ دوه قوله دي. د حکمت نه مراد خو سنت د نبی علیه الصلوۃ والسلام دی دې کې څه شک نشته. خو په کتاب کې دوه خبرې دي یا خدا چې د دې نه مراد قرآن کریم دی او دویم دا چې د دې نه مراد خط دی خط لیکل. او د حضرت عیسی په باره کې راځي کان حسن الخط دا هغه خط چې دی نو هغه ډېر ښایسته و. ورسولا او وبلیږي د لره پیغمبر الی بني اسرائیل بني اسرائیلو ته انی په دې خبرې سره چې دا به حضرت عیسی به وایي قد جئتکم خامخا ما راتلل کړي تاسو ته بآیت من ربکم په یوې معجزې سره د طرفه د رب ستاسو نه په معجزې سره د طرفه د رب ستاسو نه انی اخلقو چې یقینا زه جوړوم لکم ستاسو دپاره. ګوره د خلقه یخلقو خپله معنا ده پیدا کول
خو دلته چې کوم دی نو خالق خو چونکې الله تعالی دی، دلته علماو معنا د خلقه کړې ده په معنا د جعله، جوړول ګرځول. انی اخلقو چې یقینا زه جوړوم لکم ستاسو دپاره من الطین د خټې نه کهیئت الطیر په شانته د شکل د مرغه، فانفخو پس زه پوکې وامه فیه په هغې کې، فیکونو پس کېږي هغه طیرا مرغۍ باذن الله په حکم د الله تعالی باندې. دلته او د دې مرغۍ نه څه مرادو؟ اول د دې نه مخکې یوه خبره چې کوم دی نو دا ویو د پیغمبر د لاس نه د نبوت نه مخکې چې داسې کارونه ښکاره کېږي چې هغه د عام عادت نه خلافي، دې ته ویل کېږي ارهاصات. لکه نبی علیه صلات وسلام به چې دی نو کله کله به د هغه د لاس نه داسې یو کار ښکاره شو د پیغمبرۍ نه مخکې چې هغه به عام قانون کې نه کېد. لکه نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې نبوت نه مخکې ځینې ګټې وي چې په ما باندې به سلام کو، ما ته اوس هم معلومې دي. نبی علیه صلات وسلام به دا فرمایي. دې ته ویل کېږي ارهاص. ارهاص معنا چې کوم دی نو هغه بنیاد دی، یعنی دا د نبوت بنیادو. دغه رنګې د نبی علیه صلات وسلام د پیدایش نه لږ وخت مخکې چې دی نو په کعبه باندې ابرهه او د هغه لښکر چې دی نو حمله کړې وه او هغه الله تعالی تباه کړي. هاتین چې دی نو هغه به مخې ته نه تلل او په هغه ځای باندې ولاړ، د یمن نه راغلي دومره فاصله هغه کټ کړې وه او دغلته چې کوم دی نو نه مخې ته کېدل. دا د او ابابیل هغه مرغۍ راغلې او هغه یې چې دی نو تباه کړه. دا د نبی علیه صلات وسلام هغه چې کوم ولادت و هغې طرف ته اشاره وه، دې ته ارهاص وایي. چې کوم د پیغمبرۍ نه وروستو الله تعالی پیغمبر له یو داسې کار او یو داسې خبره د هغه د لاس نه ښکاره کړي چې هغه د چا په اختیار کې نه، نو دې ته ویلی کېږي معجزه. او که چېرته داسې یو د نبی علیه السلام په زمانه کې یا د نورو پیغمبرانو په زمانه کې داسې یو کار د امتي د لاس نه وشي، نو هغې ته ویلی کېږي کرامت. د هغه کس دپاره دا کرامت دی او د پیغمبر دپاره چې دی نو هغه د پیغمبر دپاره هغه معجزه ده. لکه د نبی علیه صلات وسلام صحابي دی حضرت سفینه رضی الله عنه، او هغه ځنګل ته ځي او ځنګل کې اعلان کوي او د هغه په خبره باندې څاروي چې دی نو ځناور هغه پوهېږي او هغه ځنګل خالي کوي. دا د هغه چې دی نو کرامت. دغه رنګې دوه ملګري دي د نبی علیه السلام مجلس ته راځي، کله چې هغه د شپې د مجلس نه وځي نو د هغو څه چې دی نو امساګانې او د یو صحابي امسا چې دی نو هغه رڼا شروع او د هغه مخې ته روانې، چې کله د دې دواړو صحابو کورونه جدا کېږي نو د هغه بل صحابي امسام بیا رڼا شروع کوي. دا د هغه چې دی نو کرامت دی. خو دا خبره چې کرامت او معجزه دا د پیغمبر یا د ولی په خپل اختیار کې او کنه، دیزی کې خلق ډیر خطا شوي دي چې کومو خلقو دا د پیغمبر په خپل اختیار کې ورکړي دي، د قضیه کې هغه پیغمبر مختار کل جوړ کړي او هغه نه چې کوم دی نو بیا خپل مشکلات هغه غواړي، یا چې کوم دی نو ولی په اختیار کې کرامت ورکړي دی. لکه نن سبا دور کې د پیر ګوهرالین دغه عقیده ده او دا باطل عقیده ده. وجه دا ده وروستو به راشي لکه تاسو سورت رعد چې کوم دی نو په آخره کې 14مه سپاره هلته خو خصوصا دا خبره د 230 صفحه ده. آیت نمبر دی 38 خصوصا د معجزې په باره کې دی. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه، خامخا لېږلي دي موږ ستانه مخکې پیغمبران او هغو دپاره ګرځولي موږ بیبیانې او اولاد، یعنې ستاسو په شانته انسانانو. وما کان لرسول او نشته د اختیار د هیڅ یو پیغمبر دپاره ان یأتیه دا چې راوړي بآیت څه معجزه الا باذن الله مګر په حکم د الله تعالی باندې. نو ګوره معجزه د نبی علیه صلات وسلام د اختیار نه هغه ووتله. یو د معجزې معمولي غونته کې چې دی نو دقه خبره چې آیا دا د پیغمبر په خپل اختیار کې ده که نه، یو آیات راړو بس بې بس کو. 263 صفحه ده او د نبی علیه صلات وسلام په باره کې خلکو اعتراضونه کول.
آیت نمبر 90 نه دغه اعتراضونه شروع شوي دي. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، موږ تا نه منو څو پورې چې ځمکې نه چینینې راایستلي. او تکون لك جنة من نخیل، یا دې ستا دپاره باغي 263 صفحه، یا دې ستا دپاره باغي د کجورونه او عنب یا د انګورونه، فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، د هغې په منځ کې بیا دې ولي او نهرونه هم جوړ کړي. او بانوې کې بیا وي او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، د اسمان نه په موږ باندې ټوکړه راوغورځوه. او یا او تأتی بالله، یا نعوذ بالله الله راولا، والملائکة او فرشتې راولا، قبیلا مخامخ. او یکون لک، یا دې شي ستا دپاره بیتون یو کور، من زخرف د سرو زرونه، او ترقا فی السما، یا دې وخیږي ته اسمان ته. او صرف ختل دې نه منو، حتی ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، څو پورې چې تا یو بل کتاب موږ لنی راوړی چې هغه موږ ولولو. نو د هغې جواب سل پاپړ د یو لوړ، دونه اعتراضونه کړي. یو جواب قل او یا پیغمبره سبحان ربي، پاکی د زما د رب دپاره. دا خو چې تاسو کومې خبرې کوئ چې زه یې وکړمه، دا خو تاسو ما د الله سره حصهدار جوړوئ. او زه چې یم هل کنتو زه نه یم الا بشرا، مگر انسان یم، رسولا پیغمبر. نو معلومه شوه چې د پیغمبر په اختیار کې معجزې نه وي. نو چې د پیغمبر په اختیار کې معجزې نه وي، دغه رنګې د ولی په اختیار کې چې کوم دی نو هغه کرامت هم نه دی. نو د دې وجې نه چې دا کوم خلک وایي که نه یا عبدالقادر جیلاني په اذن د الله باندې ته راشه، نو د دې څه مطلب شو چې د هغه په اختیار کې د سره دي، نو څنګه د هغه په اذن د الله تعالی باندې راشه. یو بریلی غونته کې دی، پښتون دی، او هغه کېدای شي بیانونه هم تاسو اورېدلي. هغه په یو شړه کې زما ګاډی چې دی نو وران شو، او سلف یې چې کوم دی نو ناخستو په څه وایي. نو بیا ما دا وویل یا عبدالقادر جیلاني نو یو سپین ګیری رالی او بس په ګاډي کې څه ګوتې ووالې، بس ما ته چې اوس چابي تاو کړ، چابي مې تاو کړ، نو ګاډی سټارټ شو. دغه ملګری ستا چې کوم دی نو مخکې راغلی نبی علیه صلات وسلام په خلاف باندې چې کله مکر کو، او ځنې ویل چېرې وژنو، ځنې ویل چې څه وڅه وکړو. نو د حجاز د علاقې د جدې د علاقې د یو سړي په شکل کې شیطان راغلی او هغه ویل چې مړ یې کړي. نو دا خو شیطان دی ستا عقیده خرابوي، او ته یې د عبدالقادر جیلاني دی، په تا یې دغه کار وکړو که نه عقیده توته کړه. ورسولا الی بني اسرائیل انی قد جئتکم، دویمه خبره چې دا کومه مرغۍ د جوړه کړې وه، آیا دا مستقله مرغۍ وه او که نه؟ علما کرام ذکر کوي چې دا خټه کې به چوپکې وکړو، مرغۍ به روانه شو، چې کله د خلکو د نظر نه به پناه شوه، راوبلوي د ټپ پیش اقه خټه به بیا به چې دی نو هغه نه الوتله. او د دې په باره کې بیا علماو ذکر کړي چې دې نه مراد خفاش دی. خفاش ماښام دا څه ورته وایي ښاپېرکې، دغه ته مراد دی. او د دې چې کوم دی نو دا ولې خصوصیت د دې چې کوم دی نو ځکه دی چې په دې کې ځینې صفات دي چې هغه د انسان سره مشابه دي، او د هغې صفات دا دي چې دا باقاعده چې کوم دی نو د دې غاښونه، او دا دې کې چې کومې ښځې دي نو په هغې باندې چې دی نو بیماري راځي، او د هغې چې کوم دی نو باقاعده د غواګانو په شان ته د هغې تیونه دي خپلو بچو له چې تی ورکوي، او د هغې انتهایي چې دی نو دا ناقص شی دی، ځکه چې دا نه چې دی نو د پوره رڼا سره لګي او نه د پوره تیارې سره لګي. بس سار چې کله راوخیږي لږه شانته کې چې کوم دی نو معمولي رڼایي معمولي تیارې، او ماښام کې چې کله تیاره چې دی نو هغه خورېږي، نو په دغه ټیم کې چې دی نو دا الوزي، نوره چې دی نو مستقل نشي الوتلی. والله اعلم. فانفخ فيه، نو زه پوکې کوم په هغې کې، فیکونو نه کېږي هغه طیرا مرغۍ باذن الله، په حکم د الله تعالی. نو ګوره دا باذن الله مطلب دا دی چې دا زما اختیار نه دی. نو چې د پیغمبر په اختیار کې نه شوله، نو بیا چې دی نو کرامت هم د ولی په اختیار کې نه دی. و ابرئ الاکمه، او جوړوم زه د مور نه پیدا ړوند مورزادي ړانده، والابرص، او برګي مرض والا، و احیي الموتى، او را ژوندي کوم زه مړي باذن الله په حکم د الله تعالی باندې. د مور نه پیدا ړانده، الله تعالی قانون دا دی چې د مور نه پیدا ړوند دغه علاج نه وي. دغه رنګې د برګي مرض والا چې د مور نه پیدا هغه چې دی نو برګي مرض باندې اختی دغه علاج نه. او د مړي د راژوندي کولو دا علاج چې کوم دی نو د ډاکټرانو سره دی. خو د الله تعالی قانون دا دی چې هر پیغمبر له
د خپل زمانی متعلق مشهوره معجزه ورکي د سکار ورکي چې دا غینه د هغه زمانی خلق چې دینو هغه عاجز او کمزوري لکه د حضرت عیسی علی السلام په باره کې طب ډاکټري اعلی عروج ته رسیدلی و خو ډاکټران په هغه وخت کې معاجز وو د دې قسم کسانو د علاج نو الله تعالی حضرت عیسی له داسې معجزه ورکړه چې خلک په هغه باندې اعتماد وکړي چې واقعي دا خو چې پیغمبر د نبی له صلوات والسلام په زمانه کې شاعري چې کوم دین هغه خپل عروج ته رسیدلی و او شاعرانو به اشعار جوړول او به چې کوم دین هغه کعبه باندې ځوړندول 7 معلقات یو کتاب دی پاره کې و هغه قصیدې دي چې هغه معلقات ځوړند کړل شوی په کعبه باندې او دا غیبه چې کوم دینو مقابله و باقاعده اشعار به ویل کېدل. زهیر ابن ابي سلمہ یو شاعر تیر شوی دغه په کال کې چې کوم دینو صرف یو قصیده ویله یو قصیده به ویله خداغه قصیدې بم چې دینو د کمال نه ډکې داغه یو قصیده د وګدا سئمت تکالیف الحیات ومن يعيش 80 حولا لا ابا لك يسأمي رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن لا يزد عن حوزه بسلاحه يزرس بأنياب ويوطأ بميسم. وګدا قصیده دا ډېر د کمال نه ډکې خبرې پکې او د زوی چې دینو بیا هغه صحابي او هغه بیا شاعر نو د نبی له صلوات والسلام په زمانه کې دا شاعري او فصاحت خپل عروج ته رسیدل او الله تعالی قران کریم راوړي چې د دې مقابله وکړي. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران د دې مثل راوړي خو د دې مثل چارانو نو دی وجنه حضرت عیسی علیه د هغه وخت او د هغه زمانی مناسب کمال الله تعالی ور او احیی الموتى او راجوندی کوم زمړي باذن الله په حکم د الله تعالی باندې خدا به اوس شرط لګاو چې ګوره زبدا کار کوم خو تاسو به ایمان راوړی. و انبئکم دای بل معجزه او خبر در کوم ز تاسو ته بما دا څه تاکلون چې تاسو خورئ و ما دا څه تدخرون چې تاسو خزانه کوي جمع کوي فی بیوتکم په کورونو تاسو کې چې څوک به خپل رااله د بوله دعوت ورکو هغه به نه منو د بو ته زتا ته چې کوم دینو معجزه درخیم او دا چې کوم دینو ته به ما باندې ایمان راوړي. هغه دا زمانہ نه و چې واتس اپ دغه چیرې پلان کې په کور کې څه شی وخړم چا ول تصویر را لګل عیسی علی السلام ګوره دا شی وخړو او دای د پرچ تصویر دی دالې چې کوم دینو ماخام لپریخي نه حضرت عیسی علی السلام به تو فرمایي چې ګوره تا په کور کې پلان کې شی وخړو او پلان کې شی چې کوم دینو خزانه کړي هغه بروسته خوې دا دغه معجزه و. او نبئکم او خبر در کوم ز تاسو ته بما دا څه تاکلون چې تاسو خورئ وما دا څه تدخرون چې تاسو خزانه کوي فی بیوتکم په کورونو خپلو کې ان فی ذلک یقین پدې کې لآیت لکم خامخانه کله قدرت د تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان وي ومصدقا لما تصدیق کوونکې ما دا څه بین یدی چې مخکې زمانه دی من التورات د توراتنا تورات تصدیق کوم چې حق کتابو ولی احل لكم او د دې لپاره چې زه بیان د حلال والی وکما بعض الذي د بعض هغه شینو حرم علیکم چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې ورته احل لكم بدا معنا نکو چې زه تاسو د لپاره حلال کوم ځکه چې دا یو شی حلالول یو شی حرامول دا صفت د الله تعالی دی او مخلوق له دا ور کول دا چې دینو کفر دی یا یو کس چې کوم دینو دا وایي چې زه د پلان کې شی چې هغه الله تعالی حرام کړی دی زی چې دینو هغه حلالومه دی باندې سړی چې دینو کفر ته رسیږي د دې وجې نه خضرایات صاحب چې کوم دینو کفر فتوا لګی او دیم کفر پاوه چا باندې چې چا په ټرانسجنډر قانون باندې دستخط کړی هغه دا بالکل کافر او مرتد چې څوک په دې قانون باندې چې کوم دینو چا دستخط کړی ځکه چې دا حرام د الله تعالی چې دینو دی حلالي دا خو چې دینو د پیغمبر منصب هم نه دی پیغمبر هم وی ولی احل لكم زه ستاسو لپاره بیان د حلال والی وکم چې ګوره دا شی ستاسو لپاره حرام نه دی دا ستاسو لپاره حلال. اوس دا سوال چې دا شی نه په ولې حرام شو دوه وجې دي. یوه وجه علما ذکر کوي چې دی یهودو څه چل ول کوونو هغه چل ول د وجې نه ځینې شی نه په هغو باندې حرام شوي لکه وازګه پې حرامه شوي. عیسی علیه السلام ته وفرمایل چې دغه شی نه په تاسو باندې بیرته حلال شو. دویمه خبره دلته علما ذکر کوي په هغې کې بیا یوه نکته شته هغه دا
چې د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې تورات چې وو په هغې کې ځینې حکمونه داسې وو چې دا ستاسو دپاره حرام. نو حضرت عیسی علیه السلام د هغې د حلالوالي بیان وکړو. نو د دې نه څه معلومه شوه؟ دا ته معلومه شوه چې حضرت عیسی علیه السلام دین چې وو هغې تورات منسوخ کړو. تورات یې منسوخ کړو، د ده په راتللو سره تورات ختم. والله اعلم. ولأحل لكم او د دې لپاره چې زه بیان د حلالوالي وکړم ستاسو دپاره بعض الذي د بعضې هغه څه حرم علیکم چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې، وجئتکم او ما راتلل کړي دي تاسو ته بآیت من ربکم په معجزو سره د طرفه د رب ستانه. فاتقوا الله پس ویرېږئ تاسو د الله تعالی نه، واطیعوني او زما تابعداري وکئ. ان الله یقینا الله تعالی ربي رب زما دی، او ربکم او رب ستاسو دی. فاعبدوه پس خاص داغه بندگی وکئ. هذا دا بندگی د الله تعالی صراط مستقیم لار نیغه ده. پیغمبر فرمایي چې وګوره زما او تاسو رب داغه بندگی چې کوم نه تاسو وکئ، او دغه د خالص د الله تعالی بندگی دا چې کوم نه سیده لار. لہذا چې څوک د الله تعالی سره نور خدایان ګرځي، کاغه پیری او کاغه قبري کاغه ارسي، نو داغه د لار چې کوم نه لار نیغه نه ده، لار کګه د سورۃ یاسین راوړوي پاغه کې دقه خبره ده. صفحه نمبر 401 او آیات نمبر دی 61. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. الم اعهد الیکم ایا ما حکم نو کړی تاسو ته. عهدا په معنا د حکم کولو، ولقد عهدنا الی آدم موږ آدم علیه السلام ته حکم کړو. الم اعهد ایا ما حکم نه کړی تاسو ته یا بنی آدم ای اولاد د آدم الله تعبدوا الشیطان دا چې تاسو به بندگی نه کوئ د شیطان، انه لکم عدو مبین. وان اعبدونی او دا چې تاسو بندگی وکئ خالص زما. هذا دا زما بندگی صراط مستقیم لار د نیغه. نو معلومه شوه عیسایانو ته چې کوم دی نو موږ دا ویو چې وګوره عیسی علیه السلام څنګه چې دی نو هغه تقریر کوي او الله تعالی ته چې دی نو خپل رب وایي او خلکو ته وایي چې تاسو زما بندگی مه کوئ. ان الله یقینا الله تعالی ربي رب زما دی، وربکم او رب ستاسو دی، فاعبدوه پس خاص داغه بندگی وکئ. هذا صراط مستقیم دا د لار نیغه. وإذ قالت الملائکة او یاد کې هغه وخت کله چې فرمایل فرشتو یا مریم ای مریم ان الله یقینا الله تعالی اصطفاکی غوره کړی ته، وطهرکی او پاک کړی ته، واصطفاکی او غوره کړی ته علی نساء العالمین په زنانو د مخلوقاتو د خپل زمانې باندې. یا مریم ای مریم اقنتی تابعداري کوه ته لربک د خپل رب، واسجدي او سجده کوه، ورکعي او رکوع کوه، مع الراکعين سره د رکوع کوونکو نه. ذالک دا من انباء الغیب د خبرونو د غیب نه وو، نوحی چې وحی کوو موږ د دې الیک تا ته. وما كنت او تنوي لدیم د دې سره اذ یلقون کله چې دی غورځول اقلامهم خسرنی خپل ایوم چې کم یو د دینه یکفلو پرورش به وکي مریم د مریم. وما كنت او نوی ته لدیم د دې سره یختصمون کله چې دی جنگ کو جګړه کولې په باره د کفالت د حضرت مریم کې. اذ قالت الملائکه یاد کا وخت کله چې فرمایل فرشتو یا مریم ای مریم ان الله یقینا الله تعالی یبشرک زیر درکې تا ته بکلمت منه په یو کلمې د خپل طرف نه، په یو حکم د خپل طرف نه، اسمه چې نوم د هغه به المسیح مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم، وجیها د مرتبه والا به مخورز به په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې، ومن المقربین او د نږدې کړه شوونه به، ويكلم الناس او خبرې وکړي د خلکو سره په المهد په زانګو کې وکهلن په بډاوالي کې، ومن الصالحین او د کاملو نیکانو نه به. قالت او فرمایل حضرت مریم رب رب زما ان یکون لی سرنګي بشي زما لپاره ولد الک زوی ولم یمسسنی او حال دار چې نه رسیدلې ماته بشر هیڅ یو انسان. قال او فرمایل حضرت جبرئیل کذالک الله دغه رنګ الله تعالی یخلق پیدا کوي ما وس یشاو چې غواړي، اذا قضا کله چې فیصله وکي امرن د یو کار فانما یقول پس یقین وای له هغه ته کن شا فیکون هغه موجود شي، ويعلمه الكتاب او خایب هغه ته کتاب، والحکمت یا خط یا قرآن کریم یا خط، والحکمت او سنت د نبی علیہ السلام، والتورات او تورات، والانجیل او انجیل، ورسولا ويرسله رسولا او لیگی بدل را پیغمبر الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته انی قد جئتکم په دې خبره سات یقینا ما راتل کړی تاسو ته بیاات من ربکم په معجزې سره د طرف در تاسو نه انی اخلق چې یقینا ز جوړو ما لكم تاسو لپاره بنطین د خټینا که هیئت الطیر په شان تر شکل د مرغۍ، فانفخ نو پوکوام فی کاغی کې فیکون کیږي طیرا مرغۍ باذن الله په حکم د الله تعالی، و ابرئ الاکمه او جوړو مزه د مور نه پیدا ړوند، والابرص او برګي مرض والا، و احیی الموتى او ژوند کوم مړي،
بإذن الله په حکم د الله تعالی سره وانبئکم او خبر درکوم تاسو ته بما پاس سره تاکلون چې تاسو خورئ وما پاس سره تدخرون چې تاسو ذخیره کوئ فی بیوتکم په کورونو خپلو کې ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة لکم خامخا د قدرت د ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو ایمان راوړونکي وئ ومصدقا لما او تصدیق کوونکی ما لما د هغه څه بین یدیه چې مخکې زمانه دی من التورات د تورات نه ولأحل لکم او د دې لپاره چې بیان د حلالوالي وکم ستاسو دپاره بعض الذي د بعضې هغه څه حرم علیکم چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې وجئتکم او راتلل کړي دي ما تاسو ته بآیة من ربکم په یوې معجزې سره د طرفه د رب ستاسو نه فاتقوا الله پس ویرېږئ د الله تعالی نه واطیعوني او زما تابعداري وکئ ان الله یقینا الله تعالی ربي رب زما دی وربکم او رب ستاسو دی فاعبدوه پس خاص بندگی وکړئ د هغه هذا دا بندگی د الله تعالی صراط مستقیم لاره د نیغه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا الله زمو صغيرة كبيرة گناهنا معاف يا الله دا درس من قبول ومنظور يا الله دا دي ثواب زمو مشران تورسو داغو ارواح داغو روحنا يا الله پدې څه خوشاله يا الله څومره کسان بیماران دي هغو ته شفای کامله عاجله ورکړه. زموږ مدرسې یو طالب بیمار دی ډېر سخت هغه لپاره دعا وکړئ چې الله یې شفای کامله عاجله ورکړي. یا الله څوک هسپتالونو کې دي یا الله هغو له شفای کامله عاجله ورکړي. په دې ناستو کسانو کې چې چا د زړه څه حاجتونه دي یا الله تعالی هغه پوره کړي. یا الله دې کور کې خیر او برکت واچي. څومره مشران وفات شوي یا الله د هغو مغفرت نصیب کړي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.